محترمو په کتاب کې مشهور واقعه را نقل کړې ده چې د ژیړي والا سړي د نوکری حاصلولو دپاره د انټرویو کولو دپاره ورغلی. هلته ناست افسر وویله دلته د ژیړي والا دپاره نوکري میلاوېدل ډېره مشکله ده، لهذا ژیره خریل به لازمي وي. نو دې سړي د خپل ځان سره سوچ او فکر وکړي او دلته ډېر حیران شو د ده په خبره باندې چې اوس به څه کومه دا ډیپټي خو هم نه میلاویږي. په اخر کې د ځان سره دا فیصله وکړه چې دا ژیره به وخوریم نو نوکري خو به راته میلاو شي، لهذا د خپله ژیره وخوریله او بیا دوباره هغه افسر ته راغلی. هغه ورته وویلې او پوښتنه یې د ده څه وکړله چې څنګه راغلی. ده ورته وویلې تاسو راته ویلي وله چې ژیره وخوري نو بیا به درته نوکري میلاو شي. ما خپله ژیره وخوریله او اوس دوباره زه تاله راغلم. هغه ورڅه پوښتنه وکړه ایا ته مسلمان یې؟ ده ورته ویل اوس زه مسلمان یم. هغه بیا پوښتنه جین کوي ایا دا ژیره پرېښودل ضروري تا ګڼل که غیر ضروري؟ دی په جواب کې ورته وایي چې ژیره پرېښودل ما د الله او د رسول حکم ګاڼي او دا مې ضروري ګڼله ځکه مې پرې ایښې وه. هغه افسر په جواب کې ورته ویله کله چې تا دا ژیره دغه ژیره تا ته دا معلومه وله چې دا د الله او د هغه د رسول حکم دی او تا ضروري هم ګڼله، نو بیا دې هم صرف زما په یوه خبره باندې زما په وینا باندې د خپل رب او د رسول الله حکم مات کړي او ژیره دې وخریل. د دې مطلب دا دی چې ته د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم وفاداري نسې کوئ، وفاداره نه یې. او څوک چې د خپل رب او د خپل رسول وفاداره نه وي هغه به د خپل افسر هم وفاداره نشي کېدلی، لهذا موږ تا ته نوکري نه درکوو. محترمو ته وګورئ چې دې بدبخته انسان ته د ژیرې د خریلو ګناه هم میلاو شوه او نوکري نه سوه میلاو. خسر دنیا والآخره، په دنیا کې هم تاواني او په آخرت کې هم تاواني. او بعضې خلک دا خبره کوي چې ژیرې ته مې مه ګوره لیکن زما زړه صفا دی، زړه مې داسې دی او داسې خبرې کوي. لیکن د دې خلکو په باره کې الله تعالی فرمایي وفي قلوبهم مرض، د دوی په زړو کې مرض دی، وفي قلوبهم زیغ، د دوی زړونه کاږي دي. نو کله چې د چا زړه کوږ شو، د چا زړه کې مرض پیدا سو، هغه به بیا د الله د رسول د سنت مطابق ژوند او زندگی نه غواړي او د سنت سره به نفرت وي، نه به د الله او د رسول حکم ته صحیح طور باندې غاړه ږدي. نو کله چې ژیرې خریلې وي د رسول الله سنت یې پرېښی وي، په دغه سړي کې ضرور خبره ده چې د ده زړه کور دی او د ده په زړه کې مرض دی. الله او رسول فرمایي نو کله چې دی په خوله باندې دا خبرې کوي چې زما زړه صفا دی، یعنې زړه یې صفا نه دی، په حقیقت کې زړه خیرن دی. که چیرې زړه یې خیره نه وای نیولې او زړه یې ناپاکه نه وای نو ده به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نه ماتوي او د الله حکم به نه ماتوي. نو چې د ده زړه خراب شلو بیا به ضرور دی د الله او د رسول حکم ماتوي.